دیګ الله پاک جل جلاله د خپل وحدانیت داوا کړل په دې آیاتونو کې او وروسته پس الله پاک جل جلاله په خپل وحدانیت په یووالي باندې دلایل ذکر کړي. مشرکین مکه 360 بوتان دا چې کوم دی په بیت الله شریف کې ساتلی وو او د هغه بوتانو به تعظیم کو عبادت پې کو. نو هغه تعجب وکړو چې یو الله دې د ټول دنیا د پاره کافی شیدا څنګه خبره ده. مشرکین مکه په دې خبره باندې تعجب وکړو چې نبی علیه السلام مونږ ته فرمایي تاسو د یو الله عبادت کوئ، نو یو الله به د ټول دنیا د بار څنګه کافی شي. دې په ذهن کې خدا وا چې مونږ 360 بوتان چې کوم دي کې نولې دا زمونږ مسلې حل کړي، حالانکه د دې مخکې مسلې هم الله حل کولې خو دې په پوهېدل نه. نو په دې باندې الله پاک جل جلاله دا آیات نازل کو چې و الہکم او الہ ستاسو الہ واحد، صرف یو الہ دی، یو معبود دی ستاسو. لا الہ نشته دی بل معبود هیڅوک الا هو سوا د هغه نه، یعنی د الله نه. الرحمن چې هغه رحم کوونکی دی، الرحیم چې خاص رحم کوونکی دی. الله پاک جل جلاله په توحید باندې هر پاڼه گواهی ورکي. انسان کو کم طرف ته ګوري د الله جل جلاله وحدانیت په نظر باندې راځي. امام مالک رحمه الله نه چا تاسو کو تاسو د الله په وحدانیت باندې څه دلیل دی چې الله یو دی. امام مالک رحمت الله علیه او فرمایل ورته لری تلو د اجت نشته خواته سره د شاتوت پاڼه پراته د شاتوت ونه ولاړه هغه ونه نه پاڼه راوشو کوله اکسته وی دا یو پاڼه ده چې کله دا د شاتوت تا پاڼه د ریحم چنجه اخري دا غین ریحم جوړ شي. دغه د شاتوت پاڼه چې د غبین مچه اخري دا غین غبین جوړ شي. او دغه د شاتوت پاڼه چې غوا او بیزا او میخه او خو غیره اخري دا غینه چې کوم دی خاشنو او پچی جوړ شي. یو د شاتوت پاڼه ده خو د دینه د دې شاتوت ته پاڼه داري هم سوق جوړی ده الله جوړی چې هغه یک یو یواز ذات. د شاتوت ته پاڼه چې کله بیزا او غوا اخري دا غینه دا پچی او د غشان سوق جوړی ده الله جوړی کنه یو د شاتوت پاڼه ده. دغه د شاتوت پاڼه چې د رحم د چنجي اخري دا غینه د رحم سوق جوړی الله دې جوړي. دغه د شاتوت پاڼه چې دا د غبین مچه اخري د دینه د غبین سوق جوړي الله دې جوړي. دا د الله پاک جل جلاله په وحدانیت باندې دلیل. نور انسان چې کم طرف ته ګوري د الله پاک جل جلاله وحدانیت دا انسان ته په نظر باندې راځي. هر طرف ته چې انسان ګوري نو الله پاک جل جلاله یک یو دی، یوازې دی. د الله سره نو څوک په ذات کې شریک شته دی، نه د الله پاک جل جلاله سره څوک په صفاتو کې شریک شي. څنګه چې الله په ذات سره یکتا دی نو دکشن الله پاک جل جلاله په صفاتو سره یکتا دی. څنګه چې الله پاک جل جلاله په ذات سره یکتا دی، یک یوازې دی، دکشن الله پاک جل جلاله په خپل صفاتو سره یکتا دی. الله پاک جل جلاله ازلی او ابدی ذات دی. دنیا نو الله پاک جل جلاله موجود وس الله موجود دی، بیا به دنیا ختم شي الله به موجود دی، صرف الله به موجود دی. د سی بل څوک نشته دی چې د الله سره چې کوم نه مخکې او ورستو به نه، دا صرف د الله پاک جل جلاله ذات صفت دی چې هغه ازلی او ابدی ذات دی. اسنو الله او اسپنی الله بی او ارسشته الله موجود دی. د الله پاک جل جلاله په ذات سره یوازې دی، یک یوازې دی، څوک سره شریک نشته دی. او په صفاتو سره الله پاک جل جلاله یوازې دی، هیڅ څوک سره شریک نشته دی. او انسان چې کوم طرف ته ګوري د الله وحدانیت په نظر باندې راځي. یو ځمکه ده، یو په دغه ځمکه کې غنې وکړه او په دغه ځمکه کې سره ټماټر وکړه، په دغه ځمکه کې چې کوم دی ور سره مرچکې وکړه، یو شانتي اوبو یو شانتي سره ولا ورکا. الله دې په خپل قدرت سره غنې چې کوم دی خوب پیدا کی او په خپل قدرت سره الله پاک مرچکې تاریخ پیدا کی. نو دا د الله پاک جل جلاله په ذات باندې دلیل دی چې کوم طرف ته انسان ګوري الله پاک جل جلاله چې کوم دی ته په نظر راځي. نو دیږي الله پاک جل شانه هم به داوا وکړل الله پاک چې الہکم و الہکم الہ واحد، ستاسو پروردگار ستاسو معبود یک یو دی. لا الہ نشته دی بل معبود الا هو سوا د هغه نه، صرف یو معبود دی. ستاسو عبادت په دا هغه الله کوي، مدد به د هغه الله نه غواړي. کو سخت در باندې رااله نو پاغه کې به مدد د الله نه غواړي، کو نفع غواړي نو به د الله نه غواړي،
کو حاجت روا مشکل غنا کوشا غنئ اوم بدک الله غنئ بل چې د تاسو حاجت نشته او الله غزاد دی چې دا غنو الله د چانه پیدا دی او نه الله د چانه نه د الله نه څوک پیدا دی او نه د الله پاک جل جلاله په دنیا او آخرت کې څوک همسر او برابر شته